السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. نن د خیر سره راځو ایکسل په لوري باندې. په ایکسل کې نن د خیر سره ویو ته راځو. په ویو کې نارمل اور پیج بریک پریویو، پیج لی آؤٹ اور کسٹم ویو، دا رقم رولر اور دا نور کم کمانڈز چې دي در میکرو پورې د دې په باره کې بیان درته کوم. نو را بسو د خیر سره نارمل ته نارمل چې دی دا زموږ ستاسو کوم پیج اوس اوپن دی خلاص نی دا نارمل دې ته نارمل سایز وایي. ګوره دا زموږ ستاسو پیج اوس پر نارمل حالات باندې ولاړ دی. اور پیج بریک پریویو د چیش دپاره دی، پیج بریک پریویو د دې دپاره دی. ګوره چې کوم وخت موږ تاسو کلیک پر وکړو دا زموږ ستاسو پیجونه راښیي چې دا اول پیج دی، دا دویم دی، دا دریم دی، دا څلورم، پنځم. داسې مثال د پیج په باره کې درته بیانوي. دا پیج بریک یو پیج پټوي او یو پیج درته شو کوي. ګوره اول پیج شو دی، دویم پیج بیا هایډ دی، بیا دریم پیج درته شو کوي، بیا څلورم هایډ دی، پنځم دغه رقم سیزه نور. دې ته د پیج بریک وایي. پر نارمل حالات باندې به کلیک وکړو زموږ ستاسو پیج به نارمل حالات ته راسي. اوس راځو د خیر سره پیج لی آؤٹ ته راځو. پیج لی آؤٹ کمانډ د چیش دپاره دی. کوم وخت چې موږ تاسو کلیک پر وکړو پر پیج لی آؤٹ باندې نو موږ تاسو ته به د پیج هغه کوم هیډ لاینز دي هغه به راته شو کړي. ګوره دا زموږ ستاسو پیج چې پرنټ کېږي هغه ایریا راته ښکاره کوي. اور پر سایډ باندې بیا د دویم پیج د هغه رقم، بیا دریم پیج، څلورم پیج، پنځم پیج. اور دا رقم راځو د خیر سره نارمل حالات ته. پر نارمل پیج باندې درو کسٹم ویوز. اوس پر کسٹم ویوز باندې دا د چیش دپاره دی. زه غواړم چې دا ایریا سلیکټ کړم. په دې کې زه یو پرایویټ ډیټا لیکم. دا مې سلیکشن واخلي د دې ایریا د دا ځای پورې. راځم کسٹم ویو ته. پر کسٹم ویو باندې به کلیک وکړو، بیا به ایډ ته راسو. پر ایډ چې مې کلیک وکړي دلته به نوم ورکوم. مثلا میرویس په نامه مې دا سلیکشن ایریا سلیکټ کړه. اوکې مې کړه. او چې زه کوم وخت غواړم چې پر کوم ځای باندې مثال ما هغه سلیکشن اخیستی وي، پرایویټ د ځان لپاره مې سلیکټ کړي، هغه ایریا زه ځان ته شو کوم چې هغه کوم ځای ولو. کسټم ویو ته به راسو اور پر میرویس شو باندې به کلیک وکړو. ګوره وایي دا ایریا تا سلیکټ کړې ده پرایویټ. ستا یو پرایویټ خصوصي ډیټا ته لیکې هغه دلته تا ته شو کوي. د برته ریمو کول دپاره به کلیک وکړو باندې ډیلیټ آپشن باندې به وکړو. یس اوکې به او کلوز به. او دغه رقم رولرز پیج لی آؤٹ ته به راسو. ګوره دا زموږ ستاسو کوم رولر چې کوم موږ ته ښکاره کوي دا لوړ. زه غواړم چې دا نه کومه شو څنګه مې کلیک پر وکړي رولرز ختم شو. او یا زه غواړم چې رولرز دې ماته هم ښکاره کړي. ګوره پر سایډ باندې دلته هم ښکاره کړي او دلته هم موږ ته ښکاره کړي پر سر هیډ لاینز باندې. بیا زه دا کوم لیک چې دي ګرایډ لاینز زه دا غواړم یا نه غواړم هم دلته به کلیک پر وکړو دا ګرایډ لاینز به ختم شي. او یا برته د شو کول دپاره به کلیک پر وکړئ تاسو ته به هغه لیکې در ښکاره کوي. او دغه رقم فارمولا بار دغه کوم لوړ چې دلته موږ تاسو ته فارمولا بار را ښکاره کوي. ګوره دا نښان چې پر ودروي دلته موږ تاسو ته فارمولا را ښکاره کوي. پر کوم ځای چې موږ تاسو فارمولا یوز کړو استعمال یې کړو بیا دلته لوړ موږ ته هغه فارمولا را ښکاره کوي شو کوي. زه غواړم چې دا هایټ کوم سلیکشن به د دې جنس ته کوم. ګوره هغه هایټ شوله. او برته د شو کول دپاره کلیک پر وکړه. اور هیډینګز زه غواړم چې دا اے بی سی ډي دا دې ماته نه شو کوي، ډایرکټ دې ماته پیج شو کوي. ګوره چې څنګه کلیک پر وکړې دا اے بی سی ختم شي، 1 2 3 4 هم ختم شي. بس ډایرکټ ماته لاینز شو کوي. یا زه غواړم چې برته شو کړم. ګوره اے بی سی ډي اور دغه رقم 1 2 3 4 5 دا پر سایډ باندې نمبرینګ اور لوړ الفابیټس ماته شو کوي. راځو د زوم په لوري باندې پیج ته به راسو. زوم زه غواړم دا پیج مثال موږ تاسو نارمل پیج چې دی 100 دی. اور که چیرې زه غواړم چې ډېرې شو کړم مثال ژوندۍ څه وګورم چې ووینم بیا به پر 200 باندې کلیک وکړو. ګوره زموږ ستاسو پیج
زوم سو برته پر نارمل حالات سره ور باندې پر 100% باندې کلیک وکړه اور زوم ټو سلیکشن مثلا د خبرې زمي اوس دلته می ډیټا ولیکله نیم اور دغه رقم کلاس اور رول نمبر اور دغه رقم مارکس دا مې ولیکله زه غواړم چې دا ایریا ماته د جندې څخه شو کې سلیکشن به واخو پر دې ځای باندې اور پر زوم ټو سلیکشن باندې به کلیک وکړئ ګوره د کوم ایریا چې موږ تاسو سلیکټ کړی ده هغه یې راته زوم کړه را جندې یې کړل برته به نارمل حالات ته ولاړ سو اور وینډوز نیو وینډوز زه غواړم چې یو بل وینډوز اوپن کړم ګوره موږ تاسو سره اوس فلحال ون وینډوز اوپن ده زه غواړم چې نوی وینډوز اوپن کړم چې کلیک مې پر وکړئ اوس موږ ته دوی وینډوز اوپن شوې ګوره یوه دا ده او یوه دا دوی وینډوز موږ ته اوپن شولې اور دغه رقم راځو ارینج آل آپشن د چیش لپاره دی وزه غواړم چې دواړه وینډوز پر یوه ځای باندې وګورم پر څه رقم باندې غواړې ټایټل هوریزنټل پر څه رقم ترتیب باندې غواړې هوریزنټل باندې غواړې هوریزنټل دا ته وایي ګوره هغه لوړ هم ښکار کوي لاندې هم وینډوز درته شو کوي او یا ته غواړې چې مثال ارینج آل باندې به کلیک وکړو ټایټل پر رقم دې ماته شو کی ګوره پر سایډ بای سایډ ټایټل پر رقم اور دغه رقم راځو وینډوز آل ته راځو اور ورټیکل غوندې غواړم اوکې به کو ګوره سایډ بای سایډ اور دغه رقم یا راځو کاسایډ باندې کلیک کوو ګوره د دې وشاته بیا بل وینډوز ده ګوره داس پر دا رقم یې غواړئ چې شو کې راځو د خیر سره برته وینډوز اپ اکټیو ورک بک باندې کلیک وکړئ ګوره دا به کلوز کو او راځو د خیر سره ویو ته په ویو کې به اوس راسو پریز پینز دا پریز پینز ده د چیش لپاره موږ تاسو استعمالوو زه غواړم چې دغه کوم لوړ خط چې ما لیکلی دی دا دې ماته پر پیج پر هیډلاینز باندې شو کیږي چې کوم وخت زه ښکته کېږم ګوره هغه هایډ سي پټ سي ګوره غایب سي زه غواړم چې دا دې ماته شو وي چې زه کوم وخت کار کوم کلاس رول نمبر مارکس چې ماته معلوم وي پر کوم ځای پرسنټیج لیکلی دي پر کوم ځای مارکس لیکلی دي او رول نمبر لیکلی دي چې هغه ماته شو وي هایډ نه سي نو را بسو سلیکشن به واخو د دې لوړې لیکې اور دغه رقم به راسو پریز پین ته به راسو څنګه پر پریز پین باندې کلیک وکړئ اوکې به کو د دې لاندې دا هیډلاینز دلته شو سي ګوره دا هیډلاینز سپلیټ باندې به کلیک وکړو دا هیډلاینز به داسې ورپورته کړو ګوره چې پر کوم ځای ته وغواړې دا هیډلاینز پر هغه ځای باندې به ودرئ چې کوم وخت اوس موږ ښکته ځو ګوره زموږ ستاسو هغه نیم کلاس رول نمبر پر خپل ځای باندې ولاړ دی اور پیج لاندې ګوره موږ ډاون ښکته کولی شو کار کولی شو اور دغه رقم برته د ریمو کول دپاره به پر سپلیټ باندې کلیک وکړې ریمو بس راځو د خیر سره هایډ په لوري باندې زه غواړم چې دا یو څو شیټ ما سره اوپن دي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 شیټ 4 زه غواړم چې دا هایډ کړم ګوره یو پیج نه ماته اوپن سي پر هایډ بټن چې موږ څنګه وخت کوم کلیک وکړئ ګوره هغه کوم شیټ چې ما سره اوپن وله هغه شیټان ټوله هایډ سوله هایډ معنا غایب سول اوس برته د شو کول دپاره پر ان هایډ باندې کلیک وکړئ بک 1 باندې مې کلیک وکړئ اوکې مې کړئ برته ماته شو سوله ګوره اور دغه رقم راځو د خیر سره ویو بای سلاید به نیو وینډوز اوپن کو نیو وینډوز ما درته ویلی چې کوم وخت موږ وغواړو چې یو نوی وینډوز اوپن کړو په نیو وینډوز باندې به کلیک وکړو چې کلیک مو وکړئ ډایرکټ به موږ تاسو ته نیو وینډوز اوپن سي نیو وینډوز اوپن سوله مینیمایز به کړو او راځو د خیره سره ویو بای سلاید زه غواړم ویو بای سایډ بای سایډ زه د دواړو کتل غواړم چې یو دې پر دا یوه سایډ باندې ماته شو سي او پر رایټ سایډ دې دا بله وینډوز ماته شو سي څنګه مې کلیک پر وکړئ ګوره ماته دواړې وینډوز شو سولې صحیح سو اور زه چې کوم وخت دلته کار کوم هلته به ډایرکټ ایډیږي ګوره چې کوم زه وخت مثال زه وغواړم چې مثال په شیټ پر دغه کوم نیو بک 1 چې دی پر دې باندې کلیک ما کړی دی ګوره زه ولاړ یم چې کوم وخت زه کار کوم پر دې باندې پر دا دوم بک باندې به ډایرکټ هلته ټایپینګ زما کوم الفابیټ چې دی هلته به ایډ کېږي زه دلته لیکم علي عادل
और صدام سیف اور میرویس ګوره ډایرکټ چې کوم وخت موږ تاسو او دوسره دوهم وینډوز اوپن کو ډایرکټ موږ تاسو کم توري چې لیکلي دي هغه دلته ایډس والا اور د برته ریموو کول دپاره ریسیټ وینډوز پوزیشن ریسیټ وینډوز پوزیشن یا دوه واره کلیک پر دا ویو باندې وکړئ ګوره ډایرکټ به ختم سي پر اول پیج باندې به ودرېږي او راځو د خیره سویچ وینډوز زه غواړم ماته ګوره دلته لاندې چې زه کوم وخت کلیک وکړم ماته شو سي ګوره چې به کوم وینډوز زه غواړم چې اوپن یې کړم هغه دلته زه اوپن کولی شم دلته هم اوپن کولی شم او پر سویچ وینډوز باندې چې کلیک وکړې بوک 1 بوک 2 چې کوم یوه ته ته ځې ګوره هلته ته کولی شې چې دلته هم اوپن کړې بوک 1 بوک 2 ګوره او راځو د خیر سره د میکرو په لوري باندې کنټرول ای باندې به کلیک وکړو ډیلیټ اپشن به وو دا ډیټا به ډیلیټ کړو رابسو میکرو ته په میکرو د چیش دپاره د میکرو د دې دپاره د زه غواړم چې زه یو څو توري زه لیکم هغه بار بار زما په کار کېږي یو څو الفابیټس بار بار زما په کار کېږي د هر ګړۍ د لیکلو دپاره په یو اسانه طریقه سره زه څنګه کولی شم چې هغه پر پیج باندې اپلای کړم نو رابسو ریکارډ میکرو ته ریکارډ میکرو چې مې څنګه کوم وخت کلیک وکړي میکرو ته به نوم ورکړو او ګوره په د نوم په ځای کې به دلته به سپیسینګ نه ورکړو نوم یې ولیکئ میرویس په نامه مې دا میکرو جوړه کړه پرسونل او دا کوم چې دی پر نیو ورک بوک دیس ورک بوک یا زه غواړم چې دا خپل پرسونل شخصي جوړه کړم ګوره دا کوم میکرو چې دا اوکې باندې مو کې زموږ ستاسو میکرو اوس ریډي سوه ګوره تیاره سو اوس دا دی شروع دی میکرو ریکارډینګ زه دلته لیکم چې مثال نیم اور کلاس رول نمبر اور دغه رقم مارکس اور سبجیکٹ اور ایوریج پرسنټیج دا بار بار زما په کار کېږي د شیټ دپاره نو ګوره دا دې اوس دا ما ولیکئ رابسو میکرو ته په میکرو ته به سټاپ ریکارډینګ او یا دلته در دا کوم لاندې ګوره دلته چې کوم د هغه لیکلی دي ریډي د دې وڅنګ ته هم دلته موږ تاسو کولی شو چې میکرو سټاپ کړو نو رابسو پر سټاپ ریکارډینګ باندې به کلیک وکړو اوکې سوله اوس راځو د خیره سره یو په کنټرول ان سره به نیو پیج اوپن کو نیو پیج مې اوپن کړي راځم یو منټ سوري دا یو شی زموږ تاسو هیر سولو په میکرو کې په میکرو ریکارډینګ کې میکرو به راسو دا به ډیلیټ کو په میکرو دا چې مې ډیلیټ کړه نو په میکرو کې زموږ تاسو یو شی هیر سولو میکرو ریکارډینګ ته به راسو میکرو ریکارډ باندې به کلیک وکړو دلته به نوم ورکړو میرویس په نامه مې ورکړه دا کنټرول دا خانه ګوره اوس شارټکټ کی دلته دی غواړي په کنټرول ای سره یا ای بی سی ډي در زیډ تګ هر شی چې ته منتخبوې په کنټرول کیو سره زه غواړم چې مثال هغه زما میکرو دی سیو سی اور اوکې به کوم چې څنګه مې اوکې کړه دلته به یس ولیکو رابسو د خیره سره دلته نو به لیکو نیم اور کلاس رول نمبر اور دغه رقم مارکس اور سبجیکٹ اور دغه رقم پرسنټیج اور ټوټل دا زما بار بار مثلا په کار کېږي اوس براسو دا به سټاپ کو چې شپه کو سټاپ ریکارډینګ به کو ګوره زموږ ستاسو میکرو چې ده هغه موږ ستاسو سټاپ کړه اوس زه غواړم چې دغه نیم کلاس رول نمبر مارکس دا چې کوم وخت زما په کار سي په کنټرول کیو سره به ډایرکټ هغه اپلای کېږي پر پیج باندې نیو پیج ته به راسو
پر نیو پیج باندې بدل ته ودرېږو کنټرول کیو چې کوم وخت پریس کوي ګوره ډایرکټ موږ تاسو هغه کوم چې لیکلی مې دي نیم کلاس رول نمبر ډایرکټ اپلای شو د بار بار د لیکلو ضرورت بیا نشته خالي په کنټرول کیو سره شارټ کی سره موږ تاسو کولی شو چې پر پیج باندې بار بار اپلای کړو اور راځو د خیر سره میکرو ته د برته ریمو کول د پاره ویو میکرو ته براسو په ویو میکرو چې می کلیک وکړي پر دې باندې به ودرېږو ډیلیټ آپشن به وو اوکې به کو اور دغه رقم ریمووز را بسو میکرو ته په میکرو کې به ریکارڈ میکرو ته راسو میکرو اور دغه رقم ویو میکرو اور آپشن ته به راسو په آپشن کې به دغه کیو نه دي چې موږ تاسو لیکلی دي دا به ډیلیټ کو چې ډیلیټ مې کوي اوکې به کو دا د ډیلیټ آپشن دی بیا به راسو ډیلیټ به وو اور اوکې به کو اور کلوز به کو و چې کوم وخت موږ تاسو کنټرول کیو پریس کو ګوره هغه نه اپلای کیږي ګوره کنټرول کیو مې ووایي لیکن هغه زموږ ستاسو میکرو ریموس ولا نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی چې تاسو د خوښي وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست ما پر چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ